أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وس د دې ځین الله رب العالمین مثالونه ذکر کوي د دغه مخکې ډلو. مثال څه ته ویل کېږي؟ مثال ویل کېږي تشبیه الشیء الخفی بالجلی، تشبیه ورکول د یو پټ شي د ښکاره سره. او د دې وجه نه عرب وایي الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. چې سړی یو خبره وکړي او په هغې مثال ذکر نه کړي، نو د دې مثال وایي داسې دی لکه اس چې بغیر د واګې نه او ناقه اوښه بغیر د مهار نه. ځکه په دې باندې بیا هر څوک نه پوهېږي، مثال سره سړی ښه پوه شي. د دې وجې نه علماء کرام ذکر کوي چې په قرآن کریم کې الله رب العالمین 45 مثالونه 45 مثالونه ذکر کړل او بعضې وایي نه 52 دي 52. علامه ابن قیم رحمه الله په دې مستقل کتاب لیکلی دی کتاب الامثال، چې قرآن کریم کې څومره مثالونه دي هغې راجمع کړي او د هغې وضاحت یې کړی دی. صرف دا سورة البقره په دې کې 15 مثالونه دي. د مثال مقصد نصیحتي چې خلق د دین نصیحت واخلي. لکه سورة عنکبوت 43 نمبر آیت کې آیت نمبر 43 کې الله رب العالمین فرمایي وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. الله وایي دغه مثالونه دي او موږ خلکو ته بیانو د خلکو د فایدې دپاره چې خلک پوه شي او په دې نه پوهېږي مګر عالمان. سورة حشر 21 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. دا مثالونه مونږ خلکو ته بیانو چې خلک په دې کې فکر او سوچ وکړي. او سورة ابراهیم 15 نمبر آیت نمبر 25 کې الله رب العالمین فرمایي وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الله خلکو ته مثالونه بیانوي د دې لپاره چې خلک نصیحت قبول کړي او نصیحت واخلي د دې نه. نو مثلهم د دې اول معنی واورئ او بیا انشاءالله تعالی د مثال وضاحت کوو. الله وایي مثلهم مثال د دیو کمثلی پشان د مثال الذي د هغه کس دی استوقد چې بل کړی دی نارن اور فلما نو هر کله اضاءت چې رڼا شي ما حوله غیر چاپیره د دنه ذهب الله نبوزی الله تعالی بنورهم رڼا د دیونا وترکهم او پریدی دیو لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني سمن کاڼه دی دیو بکمن چاړاګان دی دیو عمیون ړانده دی دیو فهم لا یرجعون. نو دیو نه راواپس کیږي حق ته اسلام ته دین ته د بېدینۍ نه راواپس کیږي. د دې مثال وضاحت داسې دی الله رب العالمین فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال او د کافرانو مثال داسې دی لکه شړ ځنګل دی او په ځنګل کې هر قسمه خطره ده، د ځناورو نه خطره ده، د مارانو لړمانانو نه خطره ده. او څه کسان دي په دغه ځنګل کې په تکه توره تیاره کې هغه راګیر شوي دي، یخنیم شوي ده،
لارم ته ورکه شوې ده، لارم نشي معلومولی. د ځناورو نه م یریږي، د مارانو لړمانانو نه م یریږي. یو سړی راشي په دې کې او دغه ځنګل کې اور بل کی، کم کې چې دا خلک راګیر شوي دي په دغه ځنګل کې اور بل کی، هغه ورته ځان له تودم شي، رڼام وشي. نو دغه ځنګل کې ناستو کسانو له پکار وه چې د دې سړي قدر یې کړی وي او ځان له یې رڼا اخیستې وي او خپله لارې معلوم کړې وي په دې باندې. خو دیو د دې سړي خلاف شروع که او هغه سړي ته بد رد ویل شروع کړه، تکلیف یې ورکاو چې تا خو زمونږ ځنګل ختم که، تا زمونږ لرګي ختم کړه او تا ولې دا اور بل که. نو هغه سړي د دغه ځای نه رڼا واخیسته او روان شو، د دغه ځنګل نه لاړ او هغه ځای صرف سکاره پاتې شو، رڼا ختمه شوه. نو دیو بیا راپاڅېدل خو رڼا له دیو نه تلې وه. نو په سکروټو کې او په انګار کې او په دغه سکرو کې دیو راغورځېدل. نو دغه شان مثال د نبی علیه الصلاة والسلام او د مکې د کافرانو دی. د مکی کافران د کفر او شرک په تیارو کې پراته وو. په مکه کې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر راولېږه او هغه له الله رب العالمین قرآن کریم ورکه، د رڼا کتابو، د هدایت کتابو، په دې باندې لار معلومولی شوه د جنت او رڼا وه په دې کې. نو د مکې مشرکانو له پکار وه چې د نبی علیه السلام قدر یې کړی وی، خو د مکې مشرکان په کفر او شرک کې پاتې شول. په کار خدا وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه دین اخیستی وی، د دین دا رڼا یې اخیستې وی، خو دیو خلاف وکړه، د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف یې وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړه او دیو هغه شان په تیاره کې پاتې شو. نو دا د دې کافرانو دپاره مثال شو. الله رب العالمین فرمایي مثلهم، مثال او حال د دې کافرانو او د نبی علیه الصلاة والسلام کمثل الذي، پشان د مثال د هغه کس دی، پشان د حال د هغه کس دی، استوقد نارن چې بل کړی یې اور، فلما اضاءت هر کله چې رڼا شي ما حوله غیر چاپیره د دې نه، ذهب الله نبوزی الله تعالی بنورهم رڼا د دیونا وترکهم او پریدي دیو لرا فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني، سمون دیو کاڼ دي د حق د اورېدلو نه، بکمون دیو چاړاګان دي د حق د ویلو نه، عمیون دی وړاندې دي د حق د لیدلو نه، فهم لا یرجعون دیو نه راواپس کېږي حق ته، دیو نه راواپس کېږي اسلام ته، د بېدینۍ نه، د کفر نه، د شرک نه اسلام او مسلمانۍ ته نه واپس کېږي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.